سړي وایي چې ما پلانکې ګناه وکړه زما د قسم په الله وي چې ما به 2 میاشتې روژې وي او بیا هغه ګناه وکړي بس به 2 میاشتې روژې نه شي کولی په ما باندې یو قسم کفاره ده 3 روژې ونیسم او په یو روړه اوړه دا مولانا صاحب خبره خلاص که وخت وي روړې اوړو نو روړه اوړه که وخت نه بیا د روژې ونیسم یو قسم وخوري که ما بیا غلط کار وکړ نو په ما د ټول عمر نکاح حرام وي نو هر چا سره د هر چا سره یا دا کس نکاح کولی شي او که نشي کولی نشي کولی البته دا د علما خبره ده موږ دا په بل طرف راځو چې دا مشهوره خبره دا خو د علما په دومره ادمو یو استاد هغه په سبق باندې پیسې نو دا پیسې شوی خبره ده دې نشي کولی نکاح البته فضولي ولا کولی شي یو بل سړی دې نکاح وکړي او دې واوري دې باندې ایجاب بینه وقبول کوي علما لفظ دا کار نه وکړو او نو زبر ټول عمر به زه نه کوم نکاح باندې کوم واده باندې کوم دا قانون دار چې دې باندې نسو کولی کولی استعمال وکړه ندی ایجاب قبول کولی شي چاته دې وجه د قصه مسله ماته په خلاص کا او خیال مفتی وي نو علي ولا خذو کی او علي د په دې ایجاب او قبول کوي د ریواو چې ما تعالی لپاره خذو او ما تعالی لپاره قبول کړی په تومره مهر دی باندې کین نه باندې چې سکوت کوي بس دا یو وجه او کله چې خدي کړی چې لا یو مرګري 2000 روپے راځي مدرسې لپاره رب العالمین دې په خپل درجه کې قبول کړي او الله دې ولا اجر او برکت ورکړي دا سيزونو نه ځان خاصه قسمونه خورل دا خلري او طلاقونه خورل دا خبره نه بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يستخرج من الرحم وقال المؤلف لنا امر بإكرامه وشيمته الله بس ورا دې خبره دې واچو هغه داري چې کوم څه कि ज़कात पे कसम का खाना छोटे बच्चे को खिला सकते हैं मसाकीन भी माशूम बने मना है कदा यो कस लगे बोझे वर्कला अबे अल्लाह को खबर के पकड़े तो बोले देखिए वो खबर देने के वाचे दरिया ने पर शेयर हो इस पर दरिया न पदे के खमसता और कनिष्ठा क्योंकि دا ابواب خود زکات او دا عشر دي خدا خو مثلا دې سره مناسب دي او د دې مختصر بدري باب دین او امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړل نو مولانا ته یو کو شکار ذکر په اوچته او په بحر کې نو باید کوم څه نشته او یو دا چې د دریاب نه معدن راوړسته سره راوړسته پیل راوړسته د دریاب کې د مبول او هغه کې د سر معلوم نو هغه کې د علماء په میاس کې یو راکوټه باندې اختلاف دی دوه څه دي مولانا څه لږه پېکا یو ته معدن وي یو ته مونږ معدن کان ورته لیکي کان او بل ته دفینه د جاهلیت وي کان څه ته وي لکه په دې ځمکه کې شویلر او یا پکې سره راوړي سپین راوړي یا پکې دا نور معدنیات څه نه راوړي رزمکه کې دې ته معدن ویل او یو ځای چې یو د جاهلیت د زمانه دفینه دی مونتلا زمون په دې وطن کې په خوې ځوان څه نو اوس دا ځوان ګورونه خلکو اغشتي چاته پاتې شي نو دا د هندو یو کور هغه لاندې یو بنیاد کنيستا په هغه کې مال ورو کار خبره ده چې دا د خدای تر طرف نه دي چې نه دي دا د هغه جاهلیت د زمانه دفینه ده په دې کې وسته دې چې هم په واسطه وکړه نو چې کوم دفینه د جاهلیت ده نو
په دې د ټولو علماو اتفاق چې خمس د بیت المال دی دې کې اختلاف نشته دفینه د جاهلیت چې کوم کافرانو یو شی په ځمکه کې ښخ کړی او تا هغه شی وموند د هغې د آثارو نه پته لګي د کور نه پته لګي د هغه روپۍ د صافې نه پته لګي چې دا د کومې زمانې روپۍ ده په دې کې بل اتفاق خمس او که چېرته دا د مسلمانانو دفینه وي لکه د یو مسلمان نه دې کور واخیسته او هغه کور کې د بنیاد کنېستېده او په هغې کې څه شی راووته نو دا تاسو پته ولګېده چې دا خلکو هغو دا په پاکستاني روپۍ ده دا خو د هغې سړي چې ته خزانه کې ته بچي پټه کړې ده یا په خپله ویې راځي د هغې حکم د نقطې دی اشکال نشته د مسلمانانو دفینه ده نو هېڅ اشکال نشته هغې حکم د چا دی اگر مالک کی معلوم ہے غلط ہوا تو مالک معلوم دی تو نقطے حکم ہے مالک معلوم دی غلط ہوا اور کہ مالک داغی ندی معلوم تو تعریف سے اوکے اذا قسمہ حفلان کی دے کے یو مکہ کا نستے یو شی میں مندہ کرے دے کہ چھ ماتا نقا پتا ہو کھولے جو رہا اور کہ بیر مالک پیدا نشو نو کہ غریبی بخبر استعمال کرا والا اور کہ مالداری تصدق دے پا وچے کلے مالک پیدا شنو بیر میں صلی اللہ نکوی شیخ خبر دفینه د مسلمانانو په حکم د لوقتې جدا او دفینه د جاهلیت هغې کې د ټولو علماء اتفاق چې خمس د بیت المال او باقي چې کوم د خمس د فقط مال پاتې د زکات په دې ته په حولانه حول په تیر شو او ته صاحب النصاب یا د مال دومره چې نصاب سره دی دا به خپل زکات بلا مسله لیکن کوم معدنیات چې دی منتل که په بحر کې وي او که په بر کې معدن خو دې پېژنې که نه څه فرق شو معدن هغه ته وایي چې بنده نه خاص کړي چا خاص کړي دي الله اکبر بنده نه دي خاص کړي چا خاص کړي دي الله آیا په دې معدن کې حکم شته او نشته شافعي دې وایي نشته او زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه چې شته نو په دفینه د جاهلیت کې اختلاف نشته ټول خمس پکې شته او په معدن کې زموږ په نسبت خمس شته او په دې د ائمه سلام فريد الإمام شافعي رحمة الله عليه ومستشتع قلنا بعض ما يستخرج من البحر دريانا يشير العوز قال ابن عباس ذات العنبر بركاز عنبر بركاز نبي هو شيء كسره البحر لا يشير دريانا العوز بركاز نبي بركاز هم الشتع ركاز ذبي بجل لخبر معنا رسول الله ذبي بجل دفينة جاهلية ودا خو د دینه د جاهلیت سره دا یو شی د سره البحر اذا يرى الرسول نو باندې کې شي نشته او دا شی دی نعم بعض حضرات چې دا د دریاب یو بوټی دی او بعض حضرات نه دا په دریاب کې یو مې دا غي بول دی یا په دریاب کې یو مې دی دا غي بول دی او یا په دریاب کې یو بوټی دی دریاب راوځي دی هم بعض ودا شکار نه زمون په دې کې کومشتا شکار خو د حیوان هغې ته ویل کېږي دا د حسن موږ خلاص زما د دې روان دی ښه صبر کوه نو دا د ابن عباس رضي الله عنه قول دی اخر مرفوع روایت موجود دی ها وقال حسن في العنبري واللؤلؤ الخبز حسن البصري قول دی ومن سقط روايه بينما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاب الخبز ليس في الذي يصاب في الماء انما كان الامام البخاري رحمه الله عليه وسلم د نبی علیہ السلام په رکاب کې محمد صلی الله علیه وسلم د دې په اړه چې یوسف په ماته په وګړو کې یو د ابن عباس خبره کیتا دا په وګړو کې مونږ وایو چې نه د کارعام د وګړو کې شی او وچا کې شي په رکاب الخمس او رکاب عام د مولانا صاحب شبسه او وګړو کې شي په وچا کې شي د بیان د کوم د صلاح وقال لا حدث جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن قرظه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا في النساء سال بعض النساء ان يسلموا قلب بلاد مثلا زياده لك فدفعها وخرج في البحر فلم يجد مركبا قال يجي لراحل فاخذ خشبه يزني فنقرها سليم فادخل فيها 1000 دينار فلما بها في البحر فخرج مجوسا الذي كان السفر الى الحجره فاخذها بابيها ثمن ولما نزل ما نشرها وجد المعنى امام بخاری سوي دا لګي په دې په ځای کې مدارک او اوشر نه دی خو بستر ورکړي مونږ وایو دا ریکاز نه دی دا ریکاز نه دی ریکاز هغه ته وایي چې دفینه د جاهلیت وي
هغه خپل لرګي راوړل د حکم د لوختې او دا یو او لرګي د په دریاب کې مونږ ته لرګي د هغه قبيله دي چې مالک ته پتا هم لګي ورته نه راځي حلال دي نو بلې اکثر په دې دریابونو کې فساد زیات نو بعض خلک د خشاک لپاره یو ځای جوړ کړي لرګي لګولي په دې ځای کې شته د مونډې په دې نه کې ویږي بعض خلک دا چې چلتي یو لرګي په دریاب کې دا دریاب دی دلته یو لرګي تړلی دی ارته د خپل کور مخې ته تړلی دي لرګي تړلی لرګي هغه یو سر کې دی نو هغه د نیر دی ویښ تاړم کړی په تا اوبو د پاسه او بلې په پولي تړلی هغه د پړې تړلی دا لرګي داسې په تر څو په دې اوبو کې وي نو چې एकदम خاص او خاشاک راځي دې لرګي سره ښایي نو بیا رانیږي نو داسې قسمه څیزونه چې اوبه راوړي او مالک ته پته مو لګي چې زمانه تللی دی او پسې نه راځي نو دا بیا تعالی جایز دی لکه دغه څنګه ته پورته او که داسې یو شی دی په دریاب کې ومونته چې مالک ته پته ولګي او راځي ورپسې هغه وخت پخوا زموږ په وطن یو سیلاب راغی د سوات د طرف نه د دنیا لرګي راوړي د نختر هلته کې خو غټ غټ نختر او لرګي وي که نه د دنیا لرګي راوړي یو پسې خلک ګرځېدل او دلته کې ظالم به څوک چې چا کم شي مونږ ترې بس پورته قیمتي اعلی نختر او د دیار لرګي نو خلق مجار دا لوختر نشتی وقوکو لوختر ندا دې خو مالکان شاقی کی باقیده پاکتون خپل نقل و خپل کرسی نکلی پسینونو باندې خلق براتل چابوی زمان لرگی دریاب رولی او چا خلقو چانه ورکو چانه دا لرگی پتی نده داخل پر مسیح مولانا دا قامت خلال اوصر وقال مالک ابن و ابن ادریس امام شافعی محمد ابن ادریس مالک ابن انس امام مذهب ابن ادریس محمد ابن ادریس الشافعي الركاز ابن الجاهلية ركاز ستبين سبب دخينة الجاهلية في قليله وكثيره الخمس الرطول الخمس وليس المعدن بركاز فمغلق في إمام بخاري هذه أقوال رول معدن ركاز نبي أو لنقبل الباطل معدن ركاز دي هغه پنځ معدن رکاز نه دي نو معدن کې کوم څه نشته زه رکاز نه غواړم او زموږ پنځ معدن رکاز دي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن المعدن جبار معدن جبار اذا جبار څه معنی کوي تعرف هذا اسم ذكي نشته وفي الركاز الخمس بغبر مبارك معدن وركاز والرجلات ذاكر معدن جبار او رکاز کې تراوت خمس او احنا دوارة يوم تلاكيوني في معدن كيف مرسل وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل 205 عمر بن عبد المعادن من الزكاة التي لكم الشباب فالدوار في الزشي لا خمستك زكاة سوايا سلويختو كي يوا بيا سلويختو كي يوا بيا سلويختو كي يوا بيا سلويختو كي يوا بيا سلويختو كي يوا فالدوار في الزشي خمس شو زکات او خمس په 200 پیسو جوړي سرویس نه دی د څه یې نو پتاو لګی دا چې په معادنو کې خمس نشته څه دی زکات چې حولاني حول شي کار شي وقال الحسن ما كان من ركاز ارض الحرب ركاز ارض الحرب دي کې خمس دي او رکاز د اهل حرب دي د مسلمانانو په کور کې شي مونږ أي كمماثلة يا يا اجعل الطرف وما كان من أرض السلم تصلح المكلا دار حرب نري ده مسلمان يا صلح ده يا غسلسة لصلح وقع ركدي ومنظر ففيه الزكاة أغيك خمس بيانيسة من عندك سواي وإن وجدت لقطة في أرض العدو فعرفها فإن كانت من العدو ففيها الخمس الدشمن واحد الكافر واحد صوبة والكين ومواجه دې کافر نه حربي کافر مراد دي کوم کافر مراد دي او کوم معاهد یا مستامن هغه حکم درته دي وقال بعض الناس تقولته امام بخاري رحمت الله عليه دا قانون دي چې په یو څو ځایونو کې په امام ابو حنیفه رحمت الله عليه یا په نورو مجتهدینو ردونه کړی او دې چې کله مرکې نو دې نوم نه یا مؤدب دي نو دې نوم نه قال بعض الناس نو دی وی چې علاقه د بعض الناس چې دا ټول په احنا پورت دي نه دا راځي چې هغه د ثابتو بعض په احنا پورت دي بعض په نور علماء ورته دي خدا په احنا پورت دي او دا ډېر ډېر د کتاب
امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قال بعض الناس المعدن ركاز موعد معدن ركاز مثل الدهن الجاهلية فشابه الدين الجاهلية الركاز کے ہر قومت سے بمعدن کے ہم لأنه دليل منقلب لأنه يقال أركز المعدن إذا أخرج منه شيء هذا دليل منقلب منقلب نوائي دلیل رفیق راوړل دا دلیل دا سره یو کوم اعتراض دی وایي ورخه سوچ کا الک ولدار معدن رکاز سوچ کا معدن ول رکاز دی لانه يقال اركز المعدن اركاز غرزول ته څه ویل کی راو غرزو معدن دا ګور نسبت معدن سره اركزاو ذکر کا دلاله او دا اركز معدن نو کړو اذا اخرج منه شيء او شيء دی فلا مدرو چې خلک یې وکړي نو قیل له کوم په دې بعض الناس باندې اعتراض کیږي چې فقط یقال لمن وجب له شيء دا چې یو شی او بخل شي وربحال حال كثيرا او غیر ربح وکي یا کثر ثمره یا چا می وړي شي نو هر تقول لفظ ارتاس دا وایي تقتی ویا لمن وجب له شيء او چا یو شی او بخل شي وربحال حال كثيرا او غیر ربح وکړه نو خلک هغه تړي د سوي ارابحتا ارتستا ماده کټه یا د چا میوه چې ډېر شي خلک ورته سوي ارتستا نو په مستقل اطلاق د اسم د رکاز نه خمس وې نو بیا خو باید چې دا سړی رښتو کې هغه کې خمس واجب شي باید چې چا میوه ډېر شي البته کې مرته اطلاق د ارتستا چې کېږي چې هغه باندې خمس لازم شي ویږي کته د اطلاق د اسم د وجه نه چا د وجه نه د اطلاق د اسم د وجه نه چې په معدن ته نسبت د ارکزه کې نو ځکه پکې خمس دی نو بیا چې دا سوکمال ډېرو ګټي هغه هم ارکز ته وایي او چې د چا میوه ډېره شي هغه هم ته وایي ارکز تر بدي خمس راوړل ممتاز نه وایي زه خپله خبره کوم په راول دا مسله خلاصو ثم ناقض بیا د بعضو الناس مات کړی د خپل قول یو خو هغوی چې معدن کې خمس دی که نه ثم ناقض بیا ناقضه چې د دې راځي دی بعضو الناس ته او روز دې قول ته راځي دی بیا ناقضه مات کړی دی بعضو الناس ته خپل قول ته وایي اذا راس ان يكتبه ولا يؤدي الخمس وی بات نشته که دا شی دې ومونته پټ دی په خمس دې ورکړه نو پروا نشته هلکه چې خمس واجب دی بیا د پټولو چل خلکو ته ورنښتی چې خمس واجب شو نو بیا د پټولو چل ولې خلکو ته دی ناپاس دې طریقه ان يكتبه چې پټ کی دا معدن د بادشاہ نے پټ کا ولا يؤدي الخمس وخمس ورنکی یو پاره واجب دې پټ کوم بل په حال ته پټ کوم ورته وخمس دته دا اعتراض په څو طریقو شو یو دا چې نسبت د چا ورته کېږي تبع ارکز المعدن نسبت ورته کېږي نو نسبت خو بیا ارکز نورو څیزونو ته کېږي نو هلته کې خمس راوړله کنه او دویم څه چې که ستا په نیت واجب وي نو بیا خلکو ته د پټولو چل ونیسئ چې پټې که د بادشاه د خمس پټې مه ورکوه پوه شوې اوس مولانا صاحب فریضه کوی زمونږ مسلک په درېو وجو باندې مضبوط دی یو لغتن زه ګورم زه دا نه چې دا تاسو وایي دا تا چې کوم خبرې وکړې دا خو اسناد مجازي دی یو سړي مال دي چې خلک وایي ارکزا مجازي سره اسناد دی دا مده نه وایي زه چې سره هغه به تزخر او د لغتو د کتابونو نه تخیر دویمه چې په معدن اطلاق لغتن دي معدن په اعتبار د لغت څه شی دی رکاز نمبر 2 په روایتن په معدن اطلاق د رکاز شوی رسول الله باندې څو خبرې کوي مولانا دریم قیاس دی نو د معدن او د رکاز علت مشترک دی څو خبرې کوي مولانا یو لغتن اطلاق د رکاز شوی دی په معدن زه مې سوي روایتن اطلاق د رکاز شوی دی چا باندې معدن دریم څه شی دی علت کې اشتراک دی ذکر د خمس قائل دا خبر وکړه امام شافعي امام ابو بخاري رحمۃ اللہ علیہ دا سره څه داسته دی زما رکعت په معنا د مرکوز دی الله اکبر رکعت دا نه چې تاسو وي دا نه چې تاسو وي چې ارکز المعدن اذا اخرج منه دا اسناد کې دا خبره ده زم رکعت په معنا د چا دی د مرکوز دی
دا نسواره انصرو باب دی رکزا یرکوزو فمانا دا مرکوز ستویل کیگی ما غورزا فی الارض اللہ اکبر اے ما نصبا فی الارض سمیوئے ما غورزا مرکوز ستویل کیگی مرکوز پلا مانا لغوی در تخیل رکزا یرکوزو نسواره انصرو باب دی مانا سچے دے ما روکزا اے ما غورزا فی الارض وما دفنا فی الارض دیتا بھی لکھی گی نو چکم دفینہ دا جاہلیت تا ام دفنا فی الارض او چکم معدن دے ام دفنا فی الارض و دیو دفین دافن اگا انسان دے او دبل دافن سوکتے رب العالمین دے تا دفری گے پا خبرہ نو سنے ہوئے کہ من کہ معدن تا رکاز وائیو نو من دا رکاز مانا تا گورو رکاز دا بھی لکھی گی پا مانا دا مرکوز باب دا رکازا یرکوزو مانا دا مرکوز او مرکوز سے تبھی لکھے گی کیا بسی ما روکیزا اے ما غوریزا ما روکیزا مانا بھی سوٹا ما غوریزا فی الارض اے ما دفنہ فی الارض طریقہ دا مانا تو دا دفنہ دا جاہلیت خودتا واقشتا تو خودتے نعلم لکھو دا رکاز عام مانا کو ما غوریزا فی الارض ما دفنہ فی الارض کہ پس مکر کی دفین ہوئی او برابر اے ما نصبہ فی الارض شامل تو معدن لرهم او دفین د جاهلیت لرهم او کتبه چې دا ما تا ګورا کتبه چې دا چا ویلي دي زه حواله درکوم کنه زه په عیني حواله درکوم او علامه عیني په لسان العرب حواله ورکړی دا ما رضا نه لري ما حواله په عیني ورکړه او عیني په چا باندې حواله ورکړی دا په لسان العرب او په جزري د ابن اسیر باندې فلسان العربی حواله ورکړی دا او بلی پچا ورکړی دا په جزري د ابن الاسیر باندې هغه سوی بس یعنی دا خلی کړی دي چې الرکاز والمعدن شیء واحد ته لغت امام ویلي ما حواله په عیني درکړه عیني پچا ورکړی دا په جزري د ابن الاسیر او په لسان العرب او سوی المعدن والركاز شيء واحد المعدن والركاز شيء واحد لا تشوف هذا او بيسبيل دي الركاز هو بمعنى المركوز او مركوز تولي ويني كيجي ما جوريزة في الارض دفنة في الارض چې پزمکه کې دفینه وي او پزمکه کې پټ وي ما نصبه فی الارض تقریبا دا علامه عیني دي چې دي حواله په چا ورکړی دا په ابن اسیر په جزري باندې او بل په چا ورکړی دا کله العرب رحمان دي نو دا رکاز معنا څنګه نه چې تا کوموي د مجازي معنی دي چې دلته کې معنی تاو کې ده کوي معنی ده لکه مجازي څه نه کو زمانہ څه رکاز په معنا اهل لغت دخلي کې ما روکزا ما جوريزا بل مسوي ما دفنا ما نصبا في الارض او دي دعوه لكي الركاز والمعدن واحد يوم زي ما خبر صدا روايتان بمعدن اطلاق طريقاس شويد روايتان بكشتا غسنگ دي ما حديث ترتبه مخا يو حديث ده عبد الله ابن عمرو بن العاص قال نوت كوا يو حديث ده عبد الله ابن عمرو بن العاص سوي إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المال إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المال يوجد في الخرب العادي ماذا قرأ عبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المال كم مال يوجد في الخرب العادي عاديان وتمنسوخا خرب زور فندر خرب زلا زمتا خرب منس زلا ویجال زمتا العادي عاديان وتمنسوخ يعني ليرا قديمي دا اغي كي مال اومندل شو دا غي تپوس ته وشو نو عليه السلام فيه وفي الركاز الخمس فيه وفي الركاز الخمس فيه فدقه سيكي دا فيه دې بل څه راځي شو دا چې کوم تاسو کې د دفینې د جاهلیت تاسو کې الله اکبر نه پوهیږي په خبره ده دا چې کوم تاسو چې چا تاسو کې د دفینې د جاهلیت تاسو سو اله
عن المال يوجد في الخارج العادي هذا كم مال تقول دفینه دي نو فيه په دې دفینه د جاهلیت کې وفي الركاز الخمس د رکاز نه معدن ولې د رکاز نه دفینه د جاهلیت اخلي نو فيه هغه مراد شوی دی په معنی د معطوف له کې تغیر رسول الله مبارک په معدن اسلام طریقه معنی دي فيه شابه فيه کې د بل کیا تراجه دي دا دفینه د تاسو هغه کې قرینه موجود ده إذا كم جيت أقول فيك فيه كذي تقدر راجع وفي الركاز الخمس الإطلاق فاز ذكر الركاز تدفين الجاهلية تناقل ولناقل الشباب فيه كذا ميرا غير راجع نماتو كذا كتغير دو قرينة شوي يوم فيه كذا ميرا غير راجع تقول ذا شوي أو غير داري ماتو كذا كسني تغير نقدر تدري الركاز نما مع أگر كركاز عام دي ركاز جدي عام دي ورسول الله مبارك کو پیارو چې تبا بخاله کوي چې معدن جدا حکم او ریکاز جدا حکم ریکاز ریکاز مراد دغه معدن بلکې د مراد ته د دفینه د جاهلیت اخلي نو په مخ کې به کې اشاره وشو ماتو کله کې تغاور دي نو دا اصطلاح ما نه لري چې چا وکړ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا یو شو دویم د ابو هريره روایت ده حضرت ابو هريره سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس قال حديث مرفوع عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب والورق الذي خلقها الله تعالى يوم خلقت الارض وزل تاکي پیغمبر علیہ السلام د لیکاس په چا باندې تعبیر کړو معدن قیل رسول الله مبارک فرمایي ابو هريره وفي الركاز الخمس قیل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب الذي في زمان اخرين هو تلفقينيستا الذهب الذي خلقه الله تعالى في الارض يوم خلقت الذهب الذي خلقه الله تعالى في الارض يوم خلقت نفد فاغيبا په معدن هغه ذهب چې الله کله زمکه پیدا کړې په پراته دي د څه لیکي معدن الله اکبر تو ته ویل کېږي نو پیغمبر علیه السلام د ریکاز نه خپل معدن واغست دوش او دریم څه دي هغه صحیفه چې رسول الله مبارک وایي ابن حجر الله ورکا یو وخت وایي ابن حجر په یمن کې گورنر مقرر وایي ابن حجر ته وي ته د یمن گورنر مقرر کړی نو هغه یو صحیفه ورکړه نو هغه صحیفه کې ورته لیکي چې وفي السيوب وسوتوي کې والسيوب الركاز چې سيوب څه کې لکه رکاز یعنی وتوي چې في الركاز الخمس وفيه لفظ وفيه وفي الركاز الخمس او بیا وتوي والسيوب الركاز السيوب الركاز سيوب څه ته ویل کېږي سيوب د ذهب او فضه ته وایي سيوب سیر جمع ده چې کوم شي تویږي چې کوم شي بهیږي نو دا ذهب او فضه د عروق ته وایي چې دا کوم رنګونه د خدای طرف نه په ځمکه کې بهیږي دي د سینه په بهیږي نه سره ضربېږي ویل شي تیل بهیږي فکر په خبره تیل سيوب سیب هغه سیستوي چې کوم څه کې سیب یعنی کوم څه کې بهیږي تاسو نه پیږئ په خبره نو سيوب لفظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی الركاز وفي الركاز الخمس بيسوي الركاز السيوب ده او مولانا صاحب د سيوب تعبیر چې علما بیا کم کړی دي نو عروق الذهب والفضه دي دا معنا کوي عروق الذهب والفضه تصيب في المعدن
عروق الذهب والفضه تصيب چې ګرم شي ګرم د ځمکه خو باندې وخت ګرم شي ګرمه او بل الله تعالی چې دا پیدا کړی دا څه نه دي دا الله تعالی ځمکه خو ګرمه ده باندې وخت حرارت پکې راشي دا بیګي وکړه او یوازې سر سپینم نه دي چې کوم شي بیګي د سپینه د جاهلیت نه ده مراده نو دا درې خبرې شو دا ما پرې او مراد علت مشترک دي ما دا ګوره چې کوم سیز اغا ته د سپینه د جاهلیت په اړه کې د خمس ورکوم د علت څه شي دی یو غنیمت تعالی راغی الله اکبر څه راغی دا نو معدن دغه تعالی خدای یو غنیمت راوسته دغه یو غنیمت دی او معدن تعالی خدای پاک یو غنیمت راوسته بهر کې په مولانا صاحب اوس به یو بل نقطه راځو دغه د حضرت عمر اثر شته دغه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اثر شته او دا اثر په دغه کې شته عیني لیکلي الله معیني او هغه اول ذکر مکحول وی مکحول چې ان ابن عمر جعل المعدن بمنزله الركاز مکحول وی ان عمر جعل المعدن ويقرضوا معدن بمنزله الركاب وجعل فيها الخمسه يعني كشتا او ذكرنجي ده حضرت علي ده انه جعل المعدن ركازا علي بكشتا انه جعل المعدن ركازا واوجب فيه الخمسه انه جعل المعدن ركازا واوجب فيه الخمسه او عيني حواله بچا ورکړه د نسائی په کتاب الاموال باندې عینی حواله ورکړی دا د نسائی په کتاب الاموال باندې نو مولانا صاحب استاد په دې خبرو پوښتنه زمونږه چې وایي چې معدن باندې اطلاق د چا کیږي د ریکاز نو لغتن هم پېښې ویلې شابه روایتن هم پېښې ویلې رسول الله مبارک خپل کړی او قیاسن پېښې مونږ نه دی او دې په موږ دې اعتراض کوي چې ته چې پټاوا امام صاحب تاسو نه دی امام صاحب ته غلا چل حق نه دی هغه یو بل خبره کړې هغه وی چې یو سړي په بیت المال کې حق دی او بادشاہ ظالم دې د خپل حق نه ورکړي او ځکه ته معدن اومنته نو دې د هغه خپل حق په عوض کې د معدن په ټول کې هغه قومت ولا ورکړي دلته نه دی ویل خپل کې یو عامه جزئیه ویلې ده ځکه مثلا تا باندې زما یو 10000 روپۍ سره سکول یو 13000 نه راکې او تا یو 15000 روپۍ مال غوتل راځي نو ته به خپل ورته عامه خبره ده نو امام صاحب دغه وی ګوره مطلق نه دی ویلي هغه دغه ویلي چې یو سړي په چا بیت المال حق دی بیت المال د خپل حق نه ورکړي او د یو معدن او منتج باندې بیت المال کوم کیږي دې دا پټي او بادشاہ ته نه خي هغه خپل حق په دغه طریقه باندې وسو دا خبره امام صاحب کړی نو بهر کې په ځم مخکې شو ثابته ومن فاتنا الله يوسف فانا وإبراهيم جاءنا داعي وسيدنا إسلام تبعنا بمعمنا أبي محمد الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه دليل دي العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاب الفرس ووايو وره دادي عجيب خبره لا ولا كل ما نوقع العجماء جب چار پایان کی دي حاضر دي تدبیت احکام دي یو چارپایی د چامال او خوړه یا چاله لتا ورکړه نو حاضر دیت نشته او مولانا څه کې مې ورکوټ اختلاف پیدا باندې ان شاء الله په خپل بابونو کې راځي او بل اجمال امام شافعي څه پکې دروازه د شپې فرق کوي او وایي چې کچر کې د روزي د شپې د چا فصل وخوړه نو بیا هغه وخت کې حاضر نه دی دا ورته د شپېتاله په کال کې خپل سالو کوي او که دروازه د شمال په خواړه نو حاضر دی دروازه د په کال کې د خپل پټي څاو کوي هغه دروازه د شپې فرق کوي او موږ دروازه د شپې فرق نه کوو موږ وایو دروازه د شپلا او که ساوي پر دې فصل په خواړه نو دا حاضر دی البته سایق او قائد وسره وو او پر دې فصل تا یا پر دې انسان ته لته ورته تکلیف ورته نو بیا دې سره باندې شتا من فرق په چا باندې کوي چا باندې وصایق او قائد کول او څنګه زمان ثابت او تحقیق د شپې د خزموار نه ما هغه دې زمانه کې دروازې د کورونو په خوا دروازې د کورونو نه یا زماده ثابت کړل دی هغه کوګي وشتاو نو ما ته کې خو معذور یو دا خبره د دیت د زکات نه ده
دا په دې سوي والبئر جبار دا د دې سره متعلقه ده که یو سړی مزدوران نه ورته وکوي پیکنای او یو مزدور پکې مړ شو هذا په دې کې موږ یو قید کړو عقیده دې چې په خپل ملک کې پیکنه او که په پردي ملک کې کنه یا د لارې په غاړه کنه مزدور پکې مړ شو بیا خبر نه دی زه سم په دې بل څه دي والمعدن جبار نو دا د مخکې سره متعلق دی معدن دې کنه او باقي کې د مزدور مړ شو نو دمه حاضر دی په ماتیه نو مخکې د دیت ذکر نو ته معدن دا معنا ولې کې چې والبعض الجبال مخبص پکې دا پوهیږي لکه پوهیږي کنه او کته چې نه د معدن دا معنا چې دې کې خمس نشته نو دې کې پیغمبر ویلي چې خمس نشته دا محتمل دی ستا معنا ورته د ما نو یو محتمل شي ته څنګه د دغه احادیث مرفوعه په مقابله کې دلیل ګرځي هغه محتمله مبهمه خبره شو نو مبهمه خبره دلیل ولې ګرځي دا هغه احادیث مال عبد الله بن عمرو بن العاص روایت کې ده ابو هريره روایت کې ده روایت ابن حجر روایت کې ده او د لغت خبره بهم درته وکړه دغه مقابله کې یو محتمل مبهم او څنګه دلیل ګرځي رسول الله مبارک دا معنا کړی و چې په معدن کې خمس ذکر بیا معلق ګرځي حجت مې ګرځولې والمعدن مخکې اجماع جبار او بئر جبار کې د زکات او د خمس خبره ده د دیت خبره ده وای د دیت دې کې د دیت خبره شو معدن د مزدوران راوستل د بیکالسته ده پکې مو شو قضا خدا ال چې باذن الامام کنه او په اذن د امام نه په غلا کنه مزدور پکې مو بهشته وفي الركاب الخمس تور ذکر رکاب عام د معدن لم ورید دینه د جاهلیت تمر دا یو وهم د مخکې ناشو دا غي دا لکه رسول الله مبارک چې المعدن جبار اصل سو دا معنا وانخلی چې ګنې خمس پکې نشتا اصل چې شافعي ته دا معنا وانخلی اصل امام بخاری ته دا معنا وانخلی چې خمس پکې نشتا جبار نه وفر رکاب عام رسول الله مبارک چې ما ته تفصیل وی رکاب کې خمس تدبیر د جاهلیت د معدن اوس په څه په خبره امام ته دونه راکوټ نه چې څه تیر باسي ویږي په خبره هغه مخکې د دیات ذکر نو المعدن جبارم د دیات ذکر او په رکاب د مخکې نه وهم نشو د غیزه علاوه چې اصله د معدن جبار دا معنا وانخله دغه په دې کې خمس استننا رکاب عام د معدن لام وردی د پیری د جاهلیت لام وردی په خطر کې خمس او چې څه چې نو وردی معدن لا نه ما درې دي الذهب الذي خلقه الله تعالى في الارض يوم خلق پیغمبر خپلوي عمر رکاب یا رسول الله الذهب الذي خلقه الله تعالى في الارض يوم خلق او غبل فيه وفي الركاب القدس الذكرات معدن دي د دینه د جاهلیت ته فيه کې مکه اشاره شو او دا د نبی له سلام قول دي هغه مصرح د پیغمبر مبارک اقوال دي نو هغه کې دلته کې دا مبهم او محتمل د هغه مقابله کې څنګه د پرځه وکړو ځو مخکې بس چې کوم عامل دي د مالدارم دي زکات کې دلا اجرت او زکات ورکول شي او محاسبه د مصدقین مع الامام احتفاظ کې وتوي باید چې مصدقین کوم عاملین دي هغه سره بادشاہ احتفاظ وکړي اوله کنه کوم زکات تیرو احتساب نه کې چې سره احتساب نو بیا خو خلک ټول بلاګان کې زمون په وطن کې ګوري دا محاسبه ضروري شی دی خو زمون په وطن کې یو شی یو کیږي هغه ته اډیټ وي زمون په ملکونو ټول ملکونو کې دا رواج دی نو ورته ویل کېږي اډیټ دا خپل باقاعده افسران دي ګرځي هر سکول ته هر اداري ته هر محکمې ته په کال کې یو ځل او هغه محاسبه کې د پاتې په دومره پیسې راغلي دا په کوم ځای کې لګي خو زموږ د اړ په اړه اعلان دي په دې ولا کاغذونه ورتي هغه تفتیش نه کوي چې مې ګول چې مې فیوز کی د څلور پنځه بورې چې نیمه نیو د بوجه کې ورواچي نه کانم پکې تاسو اکثریت اغلدي او یا ولا یو 5 پیسې د روپې په جیب کې واچي مثلا چې وتاغه چې د تلیکري وتاغه مونږ دې باقاعده نظام دی نظام توګه پسې شاه وبين تعقدنا يسمو من تعقدنا وسعنا تعقدنا شهر وعلينا بنا يوم التسعة الله تعالى عنه فكما رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه ابن اللطبيه ولما جاء كراغ حاسبه باقي حسابه وسره هغه دې دار له خلکو هدايا را کړی دی دا استاد څه
چې مور کور کې به ناست وي چې بیا د خلکو هدایا رالیږلې وي. د صدقې زکات صدقې فطر عامه صدقه د هغې اوښان استعمالولی شي د هغې پی مسافر له ورکولی شي بالکل غني نه نشي ورکولی او مسافر له ورکولی شي شبه او دې یو بله نقطه ده ابن السبیل څه امام بخاري دې یو بل استدلال هم کړي امام صاحب ملګرتیا دلته کوي چې شافعي صاحب وایي چې دا زکات به چاله ورکوي دا به په اتو واړو اقسامو کې تقسیم یا دي نو بیا به مټوله ورکوي دلته صرف دا ابن السبیل له پی ورچوي چې یو قسم نه چا به دی نور مسله پکې تیره ده چې شابه او علاج د صدقې د زکات د اوښانو څارو علاج کول ها او تحریک ورکی نو زه سره ملاو شو په داسې وخت کې چې داسې میسم اغدار والا عالي او اوس په دې کرمه کړي جسمو او داغونه ورکې ابل د صدقې لا باب فرض صدقه من نبی کتاب نه دی ښه هغه یو باب دی خو چونکې مناسبت شته د کتاب الزکات سره صدقه فطر دی وجه امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ باب ته ذکر کړه باب فرض صدقه الفطر بس مولانا ته په دې کې اصول ضروري اختلافات دي یو اختلاف پکې دا چې صدقه فطر فرض ده واجب ده د ائمه ثلاثه په نسبت او واجب ده چې دې کې څلور دي چې اختلاف په ټولو کې ائمه ثلاثه یو قری امام ته فرض ائمه کتاب تیار دي ائمه ثلاثه صدقه فطر فرض ده او زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت باندې واجب ده دا هغه دلایل چې کوم کې فرض ده فضل علی لکه د تذکرش خود براش فرض الله او زموږ روایت په عمرو بن شعیب عن ابي جدي په ترمذی کې هغه د واجباتو ذکر مونږ به جواب کوم مزیدار جواب چې دا فرضیت ثابت دی 50 سره ټیک د فرض ده په خبر روایت سره او خبر واحد مفید د فرضیت سره مفید د چا ټیک د فرض لفظ دی لیکن که اخبار متواتره وي نو به بیا فرضیت راځي لیکن دا خبر واحد د خبر واحد مفید د فرضیت سره مفید د چا دی او حدیث عمرو بن شعیب عن ابيه عن جده مثال دی په ترمذی کې براشي هغه کې دی الا ان صدقه الفطر واجبه الا ان صدقه الفطر نو کله فرض معنا نه مصطلح معنا اخري ځکه انت د واجباتو نه مصطلح معنا اخلي بدل د فرضنا مراد مصطلح معنا اخلي ځکه د واجباتو نه کوم معنا اخلم مستحمه الا ان صدقه الفطر واجبه على كل حر الحديث وما لا جواب مزیدار درکړه دا چونکه اخبار احاد دي مفید د فرضیت نه دي مفید د چا دي ما مخکې چې فرضیت په چا ثابت دي په دلیل قطعي باندې خبر روایت وګورئ دي دا یو اختلاف دې اختلاف پکې څه دي چې دا صدقه فطر په چا باندې واجب ده ما ته ګوره زموږ په نس واجب ده په حور مسلم مالک د نصاب بالغ باندې واجب ده حور صاحب نشتا مسلم په کافر نشتا بالغ انا بالغ نشتا دی به ورکی د عبیدونه خو دی به ورکی کده واجب ده د عبیدونه به ورکی د ماشومانو بچونه به ورکی او باقي واجب نه په چا باندې واجب ده کده واجب ابو مکلف نه دی مکلف نو واجب ده په حر دی به عبد نه ورکی وجود بدله او مسلمان په کافر نشتا دی به عبد کافر نه ورکی وجود بدله او با بالغ دی بدنا بالغ بجو نمبر کې وجود پدې او چې مالک د نصاب وي او اگر غیر نامي وي نامي او غیر نامي پیږي زکات د لپاره نصاب نامي شرط دی او د صدقه فطر د لپاره نصاب عام دي نامي او غیر نامي قرآن ته پدې فقہ کې درهم او دینار ذهب فضه دا مال نامي دي کور فروت تجارت په نه کې جام نامي دي ولې ذکر دې وضع د تجارت لپاره او په تجارت نه کې دراهم او دینار ذهب او فضه دی باندې اصلاح بچا کیږي د نامي یا حقیقتا د نامي دي خلک په تجارت کې لګي زیاتی او یا حکمن نامي څه معنا
دا الله ورته کړی تجارت ته تعالی کوي نه درهم دینار خو په نغری کې بلې نه چې ورته کوي درهم دینار خو په اغون دینا درهم دینار خو په بلستر کې نه جوړای دا وضع دې لري په دې نومو شي یاد ساته درهم دینار چې تر کور کې پراتري په خزانه کې پراتري دا نامي حکومت دي او په تجارت کې مستعمري نامي حقیقتا وایي او د دې نه علاوه چې نور کوم موال دي کچارت جامع دي کور دې زمکه ده نو مولانا هغه باندې کچارت یو انسان تجارت کوي او نامي دي او په تجارت نه کوي نو نامي د مثال درته یو سړي زمکه واغښتا یو کور یې واغښتا د ضرورت نه ځای دی لکه زما یو خپل کور دی چې اوسېږم یو بل کور واغښتا او هغه کور زما د ضرورت نه زیات یو نصاب ته قیمت رسي اوس کله کور د تجارت ته نامي شو کنه سره مې واغښتا تجارت غوډه دا نامي شو زکات په واجب شو په قیمت سره او صدقه فطر په واجب شو او کله کور دا ما د تجارت په اړه نه اړشته اته مې په پیسې باندې تجارت لنا او پیسې را سره پرتې اوس مې ضرورت نشته کې دي سبا مې رضامو ضرورت شي د وصول د ضرورت کې پیسې په باندې د ځمکې ګرانی ګراشه پیسې په باندې کا نو دا اوس تجارت زمانه دی رښتې نامي نه دی او درهم دینار هم لري نامي حکم وتوي ما نو زکات د نصاب ته ورته نو زکات په واجب نه لري صدقه کې واجب شو زکات واجب نه لري صدقه کې څه واجب شو نو د زکات لپاره نمو نمال نامي شرط دی که حقیقتا نامی بی که حکمان نامی در آخر مدنانی پیسه او در صدقه فطر دفارا نصاب عام دی که نامی وی او که نیتوی گه دکه در دو کورو مثال شو دا زمون د امام سر مستق دی چه پچا لازم شو شبتی سور شبا زیم سو شو مسلم درین سوی بالغ دریم سو مالک د نصاب اگر کنامینی او بل عاقله بلی ولی مشتا او کفلاری او بچی دی اغلی ولی دی اغب ورکی او بدل ازیدی او ای مسئله ستوی اغوی که د اختر د شپې او دروازه جوړه وسرینو په صدقه فطر فرض دی ای مسئله ستوی د اختر دروازه او د اختر د شپې د دوه ټیمونو د اختر د شپې او دروازه ډوړې ورسره نو بیا هم په صدقه فطر فرض ده دا وی دلیل درته ویل په ابو داود کې دا وی دلیل دی ابو داود کې الفاظ داري اما فقيركم فيرد عليه اكثر مما اعطاه تفهمي ما خبر اما فقيركم وفيه وبس حديث خلاص لفظ كده اما فقيركم ليه اما فقيركم حدثات فقير دي دې صدقه فطر ورکی ولی يرد الله عليه اكثر مما اعطاه کذا ورک الله بدل د هغه په لاره اکثر ورکی دا یو حدیث دی وګد حدیث څخه اما فقيركم فيرد الله عليه اكثر مما اعطاه ویل ځای دا روایت ابو داود کی روایت دی امام ابو داود خپل په کلام کړی روایت ضعیف دی حجت نه واقع کیږي بالکل ضعیف دی ها او مولانا صاحب زموږ د دې سره مخکې ډیر شو لا صدقه الا عن ظهر غنا لا صدقه الا عن ظهر غنا دا حدیث ولې ضعیف دی ولې هغه کې اوراوی د نعمان بن راشد استاد یې پروت هغه کې اوراوی د نعمان ابن راشد او نعمان ابن راشد متفق علیه ذکر دی نعمان ابن راشد ذکر دی او لا صدقه الا عن ظهر د مدار اذا غسل کې مالک د قوت یوم او د لري د بل څه صدقه فطر ورکی ها دی ورکی نو دی بسوال کوي دی بسوال کوي بل ورکی به اشاره دغه خبره ده چې غني خو مونږ خوایو د لا ورکا نو خپل بل لا ورکای نو فائدہ څه شو د صدقه فطر فائدہ څه شو فائدہ څه ده لکه یو مسلمان سره خیبر راکول نو خپل بل لا ورکای نو چاله ورکای معطي خو دې شو نو اخر پیسو کې نو دې بسوال کې سباله صدقه فطر کې دی ورکی دې بس څه کوي دا د اختلاف او دې کې یو بل اختلاف هم دی هغه د
درته ووایم دورې هغه را روان دی چې د عبد کافر نه به ورکې که به نه ورکې ائمه ثلاثه وایي د عبد مسلم نه به ورکې د عبد کافر نه به نه ورکې او زموږ مسلک څه دی چې د عبد مسلم نه به هم ورکې د کافر نه به هم ورکې ائمه ثلاثه یو قاضي بل خوا او دې کې یو بل اختلاف هم دی هم ورسره ووایه هغه پکې دا دی چې کم نوعه نه به څومره مقدار ورکې نو پنځ د ائمه ثلاثه د جميع اصناف د طعامونه به صاع ورکې او زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنځ غنم یا سویق یا اوړه بر دقیق یا سویق هغه نه نصف صاع دی باقي کې صاع دی دې کې بل اختلاف دی هغه اختلاف دا دی چې دا به کله ورکې زموږ د امام صاحب پنځ باندې دا د یو کال دوه کال پیسې مو ورکول شي امام شافعي رحمت الله علیه چې نه رمضان کې ورکول رمضان نه مخکې نه ورکې او امام احمد بن حنبل هغه وایي چې یو ورځ دوه ورځې د اختر نه مخکې ورکول شي زیات نه ورکې پنځه اختلافات دي په دې پنځو کې امام شافعي یو طرف ائمه ثلاثه بل طرف زه بیا په خیر یو نظر کوم باب فرض صدقه الفطر امام بخاري میلان مسلک د ائمه ثلاثه او دې ترجمه الباب کې لفظ قال نقول ترجمه الباب کې اخوا میلان دي ور ابو العاليه رياحي تیر شوی دی ښه تابعي دی او عطاء ابن ابي رباح او محمد ابن سيرين صدقه الفطر فريضه د دې قول په مارو حجت امام شافعي چې اذا جاء الصحابه رضي الله عنهم او اذا جاء التابعين فهم رجال ونحن رجال ذكر فتيشا وفي حدثنا يحيى بن محمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا ابو جعفر عن رضي الله عنه عن عائشه رضي الله تعالى عنها دا د فرض رسول الله صلی زکات الفطر بالکل فرض معنا لازمه الزام معنا مصطلح او كتب دلته معنا مصطلح ده په ترمذی کې ما ته روایت د عمرو بن شعيب عن ابي جديه کې څه چي دي ها چې الا ان صدقه الفطر واجبه البته د مصطلح معنا لیکن دا ډول خبره په خپل دی پریدو فرض معنا بالکل معنا خبر واحد دی وفي فرضيات غير مفيد جاري وجود كلام تواتر سروي بالكل ما بها فرضية الاشتراك ساعة من تمر وساعة من شعير بالاتفاق على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ورقيل إلى فرق لغو زمن المسلمين دول سردبي وأنا بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ولكن الأختر منذ أغير ولفديد أطول علماء اتفاق أفضل بدقل الأختر منزل ذي بدقل وقت لكن اختلاف ما هو إذا دوقع رمضان يا رمضان كذا أولى أو غير أولى هذا جواز خبري جاء خبري جواز أو لو دقل في منزل ذي وليك هذا بدليل من المسلمين فهذا دليل شو من المسلمين دا مسألة فوصول كنور الأنوار وغيرها كمية ده ولي هذا سبب لما رواية فدار القدسي كده عبد الله بن عباس مرفوع له الفاظ ترجمة فدار القدسي عبد الله بن عباس مرفوع روايته عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر صحیح حدیث ته ابن عباس رضی الله عنه په دغه وخت کې ادوا صدقه الفطر عن كل صغير او كبير عن كل صغير او كبير ذكر او انثى حر او مملوك يهودي او نصراني لا دار قدسي کې عبد الله بن عباس مرفوع روایت ادو صدقه الفطر عن كل ور پتاو لګی چې پاوی نه دی پچا لازم دی مؤاخذه راوی نه کیږي ستاره به کی ادو عن ور مصرح لفظ دی ادو صدقه الفطر عن كل صغير او كبير زور څه ذکر او انثى صغير او كبير حر او مملوك يهودي او نصراني او کته دې مسلمانین راغی نو لغړ کې دي ودا نس مقید بأسد مطلق نو دا په مسلمانانو ور محمول کم ابا مطلق محمول دي څه دي دا په مسلمانانو عبید ور محمول کم دا معلومه شو او دا مقید دي او مطلق په خپل ور محمول کم ویږي په خبره اوس هغه مطلق داسې وي چې عن عبد وي نو بیا به محمل یو بابا مراد مسلمان عبد اغسطه لیکن کی تعبیر دی
هغه مطلق په دې کې حمل کوي که مطلق داسې وي چې عن عبد لفظ وي نو بیا به چې لکه عبد عبد کې مسلمان وي چې کافر وي د څوک خلک مسلمان په دلیل د دې روایت فعبد صرف یوازې عبد او نصرانی او يهودي وسره نه وي نو ما بس وي لکه هغه مطلق دی او دې مقید کوم په دلیل د دې روایت لیکن هغه مطلق خو دی خو هغه عام دی کې د يهودي نصرانی قید لګولې دی نو د عبد کافر نه دی هغه ورکه عبد مسلمان نه دی په دغه زمان مستدل شو او دې چې ای دې خو شابه مسلک ته کنه یعنی فلان مجتهد دې میران ابي طرف ته شابه ولې حدیث مکه یو دې خبر نه دی ومغه عبد الله بن عمر روایت ورته وګوره ها او تعام من شعير بدي ټول علماء اتفاق دي ها دي طعام نه ګورم دي طعام نه تاخلي ګور غنم داخلي ورګه زما روایت په ترمذی کې تیر شوی دی او را بشي ان شاء الله تعالی هغه کې مدان من قمح دی هغه کې مدان من قمح غنم متوي او دو مدته شي لکه نصف سما دلیل اقل مدان من قمح رسول الله مبارک لفظ دی مدان من قمح دو مده ثلور مده ساي کنه دو مده نصف سا قمح غنم متوي هذا ما مستدل دی شابه ومن حدثنا عبد الله بن يوسف قال كان مالك عن زيد بن اسماعيل بن عبد الله بن قلنا نخرج زكاة الفطر ساعة من طعام إلى طعام نبرة إلى كما تقول طعام نبرة ولا يخلي قرآن الكريم بجلاله الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم غنم بمراد ذبيحة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أنت غنم مرادك ذبيحة مراد وطعام غنم لكم كتاب الله طعاما أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب فقط طعام دي الطعام بورنا الأول والطعام حلما ولي فجنا ما ترى موجود رأى فالترمذي كرواية تكي نسبة مدان من قمح أقلنا لا أو قد طعام نبورا لأنه كم كتاب بكري طعام نبورا طعام دي ما يطعموا تبيه كي شابه دي بدنا جدتين طعام ما سوى بور ولا يخلي ما ترى حديث موجود الترمذي او دلتا مترارا عن شابه قال عبد باب ساعة من تمر شابه فريق اتفاق تمر في ساعتها وجعل الناس عبد الله بن عمر عدله مدين من حنطة دې مثل دو مدد غنم کو ګران دي کنه وربش یو ساعه کجور یو ساعه او غنم دو ساعه عد جعل الناس لفظ فکراغي خلق دا چل کړي دي مولانا ما ته ګورا خلق دا چل کړي خو ځان نه لري حدیث مرفوعه پکې موجود دي شو او چې خلقونه مراد صحابه چې صحابه خلاف د نص فیصله کولی شي چې نص کې نساء بوروي نو صحابه د هغه خلاف فیصله سوال نه پیدا کیږي او ابن عمر چې خلک یې د خپل زمانه خلک یې سوال د زمانه نه خپل زمانه یې او حدیث پکې موجود دی تاسو په دې ومن حدثنا عبد الله بن مسعود قال يجد بن ابي حكيم قال حدثني سفيان عن زيد بن عمر حدثني ابن عمر بن ثابت عن سهل عن كل يوم او تعالى قال كنا نسمع موضعات النبي صلى الله عليه وسلم معاویه سے چې شام نراغي مدینه منوره ته وجاءت التمر غنم زياد جاءت غنم زياد التمر غنم توي وقال هذا قرا غمانكم يوم من هذا الذي غنم يعدل مده دوم برابر دوم درسلو مو برابر دي نو معاویه سے په دې فیصله وکړه او ټول خلق ورسره اومنه نو دی ودا خلک د معاویه سے فیصله ده نه معاویه سے د نفس خلاف فیصله کولی شي یو نفس کې چې نشته چې غنم صاحب طعام ندی معلومه صریح نشته طعام په ما معنا وکړه یو نفس کې کله ثابته چې غنم صاحب یا سویق د غنم او یا اول دقیق د غنم صاحب بیت کول بلوه دا طعام ندی غنم معاویه سے خلاف د نفس فیصله نشي کوله نفس پکې موجود او هغه عام
فیصله وکړه لکه دا نس کې شته او دا نیم د دې د هغې د سا برابر وي په دې فیصله نو معاویه صاحب به څنګه د نس خلاف فیصله وکړي او صحابه به ورسره څنګه ووایي شابه بس ما وایي چې بهتر خدا دی چې د اختر مانځل هغې غوړې کړي لیکن زمونږ فرید مخکې مو ورکول دي جایز دي 2 کاله مخکې چاربي چې به رمضان کې به ورکړي مخکې نه شي ورکول احمد یو ورځ 2 ورځې مخکې ورکول شي زیات مخکې به نه ورکړي بهتر یې دقه دی دا دې بخپله وایي شکر دې بخپله خبره راغله دوی د طعام نه تاخلي بول ابو سعيد الخدري ته وایي وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والثمر لا خلاص بخپله دا دې ابو سعيد الخدري وایي چې طعام غنو پورې خاص نه دی طعام نه دغه څیزونه مراد شي دا څه پته د تجارت یزکي په تجارت په تجارت کې د زکات ورکړي یو زکات او یو زکي په فطر د غینه مواله تجارت په دې نه نه شي نه مو شابه او قال صدقه رمضان على الزكاه والانثى والحر والمملوك بالطعام لكريم كافر كمسلمان ساعة من تمر أو ساعة من شعير فعدل الناس به نصف ساعة من كل إنما كثير كمان خلق القرابات فكان المملوك في التمر أغلب الكجور والقول فأعرض أهل المدينة استخدش إضافة هذا الكجور نقاحت راهي بيع البشي والقول وكان المملوك يعني الصغير والكبير حتى إنسان ليوتي عن بنية نافي ويدا لنوصونا بيع والقول لما زامن في تكوى في جواب الشتاء وكان المملوك فيها الذي يقبلونها على صوت على قلبهم وريبانهم وكانوا يصومون قبل الفطر بيوم او يومين مع احمد داوود لكن لقيت الوجوب منيشتا وقال ابو عبد الله يعني بنينا عشان كانوا يصوم دي والقول ليجمع لا للفقراء او كانوا يعطون ليجمع كذا كل جمشي ها لا كانوا يعطون ليجمع سمطب د دې ټول نه به ورکول چې دا جمع شو بیت المال له ورکی لا للفقراء خپل به فقراء نه ورکول د دې وسونه به ورکول او د یو جمع چې دا ټول مال به جمع شي بیت المال ورکول مخکې کړي جواب ان يزكى مال اليتيم زکات دی ورکړي چې د مال د یتیم نه دغه مسله وراشي په دې کې د نوم په دې یتیم په مال کې زکات نشته د شافعي کې پر نشته او مسلم را باندې را مسله ښه زموږ په دې نشته رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم هذا من دلیل ایو د یتیم په مال کې صدقه فطر او زکات دوه نشته يزكى زكاة الفطر أو زكاة الدعاء وقال الزهري يزكى مال المجنون ومن المجنون فمال كالمشتى مجنون دعاء المشتى هذا ابن سيرين قول ليه أو الزهري قول ليه لحديث مرفوع مقابلة نشي قوله رفع القلم وانا أو براعة اهتكام في مدخل يتيم الإشارة ليه يتيم سيادة اليتيم من مات والده وهو صغير براعة اهتكام في الإشارة شرطي وبس حضور حديث بير العلماء بس Viva você, نظر دې مسجد مدرسه کې ورکاو ته نظر دا سکړي چې جمعه ته کوم ورکړي دي نن سبا بیت المال وشتنه کوم په چاره ورکاو